دا جی دا یو اوږد لاین تاسو ته په نظر راځي. دا په ښار کې د باجوړ پولیسو لخوا دا ناکه لګېدلې ده. دا د ډوسۍ ادرې سره بالکل نږدې. نو زموږ سره په دې وخت کې ډي اس پي سهیل سالار صاحب موجود دي. ډي اس پي صاحب ډېره مننه. ډېر اوږد لاین ولاړ دی او روجه ده. څه دپاره مو ناکه لګولې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د شمال ریډیو د هغې چینل زه ډېر مشکور یم رال په دې موقع باندې او زموږ نه تاسو د دې معلومات حاصلوئ. دا خو داسې ده چې تاسو ته ښه پته ده چې حالات هم دغسې دي او د هر روز باندې چې موږ کوم دی نو ټرافیک او کوم چې زموږ په ځای په ځای باندې ناکې لګېدلې وي نو هغه هم د دې عوامو د خدمت دپاره دا وي چې دلته داسې هغه رانشي عناصر رانشي چې هغه مطلب دا دی دلته داسې نقصان پیدا نشي. بله دا چې موږ د ټرافیک د قوانینو متعلقو چې چا سره لیسنس نه وي د هغې متعلق موږ هغې ته اول نوټس هم ورکوو اګاهي مو ته ورکوو. تاسو ته ښه پته ده چې ده په 144 لګېدلی په موټر سایکلو باندې په هغې باندې موږ مطلب دا دی باقاعده چې کوم دی لاکډاون شروع کړی دی او هغه هم د هغې روکتام هم موږ کوو چې یاره دا ډبل سواري چې کوم دي دا په دې پابندي ده. نو زمونږ سوچ او فکر هم دا دی د دې باجوړ د عوامو دپاره چې دوی په ژوند په داسې فضا کې تیر کړي چې هغې ته څه نه څه ریلیف میلاویږي او که دا بعضې خلک په دې باندې هم غلط تاثر پیدا کوي چې یاره دی روزي او ناکې لګوي او خلکو ته مطلب دا دی چې مشکلات دي موږ هغې ته هم ګورو چې چا سره مریض وي صرف موږ دومره کوو چې ځان کلیر کوو چې یاره آیا دا ګاډی راغلی ناشنا دی په دې کې څوک دي د هغې موږ معلومات صرف کوو ویریفیکیشن یې کوو د هغه سره کارډ شته ورسره نشته دی. نو زموږ دغه میشن دی د افسانو سایډه چې موږ ته کوم انسټرکشن دي په هغې بنیاد باندې ډبل سورلۍ باندې پابندي لګېدلې خو کیمره کې څونه موټرسایکل ښکاري ټول ډبل او ټریپل را روان. بالکل جی هغې داسې ده چې هغې ته دا خبره کوي چې موږ ناخبره وو. اوس موږ هغې ته اګاهي ورکړله چې بهی ګوره دا په 144 بیا دپاره به ډبل سورلي نه کښېني. نو هغې زموږ سره په دې باندې متفق شو ډبل سورلي به بیا نه وي. دا کوم چې راځي نو دا ناخبرې ده بعضې د داسې علاقو نه راشي چې هغې فیسبوک ته لارې نه خبرې شوي یا هغې نوټیفیکیشن نه کتلی په دې وجه باندې چې کوم دی ډبل سورلي آینده لپاره هغه کسان رانو هغه بیخه باقاعده موږ د هغې څخه قانوني کاروایي کوو. صحیح ده. نو انتظامیې لخوا ډبل سورلۍ هم پابندي لګېدلې ده ډرون اوچتولو هم پابندي ده داسې سیکیورټي مد کې نور هم اقدامات اوچت کړی شوي دي. عوامو ته څه پیغام ورکوئ په دې موقع؟ عوامو ته دا پیغام ورکوو چې د پولیس سره کوآپریشن وکړئ او دا وطن دا علاقه چې دا زموږ ده دا چې موږ ته څومره ښکلا او دلته چې زموږ ته څومره امن او امان نو انشاءالله په دې فضا کې به عوام هم خوشحاله او په دې فضا کې به مطلب دا دی د پولیس او د عوامو په منځ کې به کوارډینیشن هم برابري. نو موږ دا غواړو ستاسو په وساطت سره چې یاره دلته په دې د ټرافیک د قوانینو دي دا خلک په خپله باندې ځان جوړ کړي او په ځان دې په خپله باندې دا اپلای کړي ځکه چې د ټرافیک قوانین تاسو ته ښه پته ده چې په بار ملکونو کې پولیس نه وي هغې د قانون متعلق د ټرافیک د قوانینو متعلق هغې خپل مطلب دا دی چې کو موټر کار وي کو هغه موټر سایکل وي هیلمټ دې په سر کوي مطلب دا دی چې موټر کار سره چې کوم دی هغه دې خپل لیسنس او وغیره ډاکومنټس دې برابر ساتي. بله دا دی چې دا کوم ان سی پي ګاډي وو مخکې اوس موږ هغې ته نمبر چې کوم دی ایکسایز والا هم زموږ سره ولاړ په دې ناکو کې هغه ان ډي پي کېږي هغه دې په خپله راشي په هغې باندې نه د چا نه څوک پیسې اخلي صرف هغې خپل فارمیلټیز دي او هغه دې مطلب دا دی چې هغه کوم پراسیس دي هغه دې پوره کړي چې هغې ته موږ نمبر یې ورکړو هغه ګاډي دلته زموږ د ځان سره رجسټري کړو. ډېره مننه. ډېره مننه وحید صاحب خوشحاله شئ آباد شئ تاسو راغلې یو جان مننه. دا چې ډي اس پي سهیل سالار صاحب و چې را سره خبرې وکړلې باجوړ کې ډبل سورلۍ باندې پابندي لګېدلې ده خو د عوامو ته پته شته نه. نو پولیس راوتلي دي عوامو ته وینا کوي چې بهی په ډبل سورلۍ پابندي ده ځان نن خو ورسره ناکام وکړو خو بیا دپاره به دا نه کوئ. دغې نه علاوه ان سی پي ګاډي دي چې هغه رجسټرډ نه دي نو هغې مد کې هم کاروایانې روانې دي. ایکسایز دا ملګري ورسره ولاړ دي دغه ګاډو ته هم وینا کېږي چې بهی زر تر زره تاسو خپلو ګاډو رجسټریشن وکړئ او داسې کسان چې هغه کم عمره دي یا ورسره ډرایوینګ لایسنس نشته ټرافیک وایلیشن کوي نو ټرافیک پولیس ورسره دي هغې ته ان د سپاټ پرچې هم ورکولی کېږي. داسې دلته خو ډي اس پي سهیل سالار صاحب ولاړ دی د هغه خبرې اترې وې چې تاسو واورېدلې او په ټوله ضلع کې باجوړ کې همدغه رنګې اقدامات چې کوم دي نو هغه شوي دي ځای په ځای باندې ناکې لګي او پولیس ځای په ځای دغه شانې موجود وي.